هغې ته زه وایم چې تاسو دا وظیفه کوئ 339 مرتبه دا وظیفه کوئ حسبنا الله ونعم الوکیل دا وظیفه کوئ او بیا دا د ماښام نه پس کوئ او دې پسې بیا یو ځل سورې واقعه وایي او بل تاسو دا وظیفه کوئ دا د ماسخوتن مونځ پسې کوئ بیا دغه د ماښام مونځ پسې کوئ او دا د ماسخوتن مونځ پسې کوئ یا وهابو 414 مرتبه به ووایئ یا وهابو یا وهابو یا وهاب هب لي یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب دا وظیفه چې کوم ده یعنی ټوټل دا ټکي به پکې خالي 414 ځل وایي یا وهاب او دا چې کوم دی دا لاندې وظیفه چې دا تاسو څونه کوله دا ستاسو خوښه ده خو یا وهاب دا به 414 وایي او دا لاندې چې دا هغه کسان چې کوم دوکان یې نه چلیږي یا دفتر کې څه مسله ده یا داسې خفګان دی یا وظیفه خیمه دا ولیکئ په دوکان کې ځوړنده کې انشاءالله دوکان کې هم برکت وي هغه دا ده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك دا پاس تاسو ته په اسکرین باندې بخاري اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات دا اولی کې دوکان کې ځوړنده کې انشاءالله العزیز یو بس تاسو دوکان کې برکت وي بل دوکان ته یعنی تاسو ته ګراهک زیات متوجه کیږي نو دا وظیفه تاسو ولیکئ په دوکان کې ځوړنده کې او تاسو دا وظیفه زیاته په دوکان کې کوئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا وظیفه زیاته کوئ انشاءالله العزیز یو خو به ګراهک تاسو ته زیات متوجه کیږي بل لاره دوکان بسم الله الرحمن الرحیم هغه کسان چې د هغې د نکاح بندي شي د نکاح بندش کله په خپل اسې ازمایشي طور باندې هم بند وي یعنی د الله جل جلاله د ډلې هم بند وي بل دا چې کله موږ ته زیات خلک داسې ووایي چې مولانا صاحب موږ ته لږ د واده متعلق څه وظایف وښایه نو دا یاد ساتئ وظایف کوئ خو کله یو انسان وظایف کوي او مسلې بیا هم لږ لیټ کوي نو د هغې مطلب دا نه چې دا وظایف یا مطلب دا ښه نه دي یا دا وظایف چې دی کوم دغه کوي دی دا قبلیږي نه کله یو انسان یعنی یو دعا کوي یا څه وظایف کوي د الله نه څه غواړي نو هغه لیټ کېږي یا یو دعا کوي نو الله جل جلاله د یو څو وجو نه د هغه دعا یا خو آخرت ته ساتلې وي یا خو د دې چې کومه دعا کوي دی کې د ده تاواني نقصاني او یا د دې چې کومه دعا کوي نو دا دعا د دې په بدله کې الله جل جلاله په آخرت کې دله درجات بلندي او دله نور نعمتونه ورکوي نو موږ به دا ووایو چې د واده متعلق د چا داسې څه مسلې او واده لیټ وي نو هغې ته زه یو څو وظایف ښیم وظایف دا دي دا وظایف دا تاسو چې کوم وینئ بس دا وظایف دا په یو پاڼه باندې به ولیکي قل ان بسم الله به ولیکي بسم الله نه پس به ولیکي قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم او بیا به لاندې دا بل آیت ولیکي او دې نه پس به بیا داسې یو لین ووهئ هغې نه پس به دا بل آیت لاندې بسم الله به ولیکي بسم الله نه پس به بیا دا بل آیت ولیکي ولا تمدن دې نه پس به لاندې داسې یو نشان ووهئ او نشان نه پس به بسم الله ولیکي بسم الله نه پس به دا لاندې داسې یو سپین لین ووهئ هغې نه پس به بیا دا لاندې کوم تعویض چې دی دا به ولیکئ هغه دا ولا تمدن عینیک دا لاندې کوم سبق دی او هغې نه پس به داسې یو لین ووهئ لین چې د کله و هغې نه پس به بیا دا لاندې کوم نقش چې تاسو ته ښکاري بیا به دا نقش ولیکئ لاندې نو دا به بیا یو کپړه کې بند کړي صفا کپړه کې بیا به په یو پلاستیک کې بند کړي او بیا به چمړه کې بند کړي او په مټ پرې وتړئ خو بیا د دې کوم وظایف چې دي نو وظایف زه تاسو ته ښیم نو انشاءالله که دا واده او که چا نکاح کړی وي او د واده وسې نه وي یا د جهیز د لاسه پاتې وي یا یو سړی دی هغه و چې زه واده کول غواړم خو بس د څه وجو نه پاتې کېږي نو هغې دې بیا دا وظیفې وکړي وظیفه دا د لاندې تاسو وینئ وظیفه دا نه یا الله یا رحمانو